یو سیز په نغدو باندې ارزان خرڅول او په قرضو باندې ګران خرڅول، دا مسله څنګه ده؟ دکانداران داسې کار کوي چې یو سیز راوړي نو تا ته به وایي چې په نغدو په دې دی او په ودار په دې دی، یا داسې ونه کي ته دې نه سیز واوسې نو که نغدې دې ورکولی نو 10 روپۍ راکړه، او که تا دې وړي چې بیا به یې درکړم نو درپسې 12 ولیکي. دا چې په غلا کار کوي نو دا خو ټیک نه دی، وینا چې یې نه ده کړې. اوس طریقه به دا وي که چېرته یو سړي سودا خرڅوله او په نغدو باندې په 100 روپۍ ورکوله، په ودار باندې په 1.5 ورکوله، دا کار جایز دی. چې په ودار ګرانه ورکوي، په نغدو باندې ارزانه ورکوي، په دې کې څه مسله نشته دی. خو دا تعیین به کوي چې یو سړی سودا اخلي، هغه ته به وایي چې دا سودا تا په نغدو واغسته که په قرضو واغسته. که په نغدو وي نو 100 راکړه، سودا ټیک شو. که چېرته په قرضو باندې اخلي نو هغه ته وایي چې دا د 100 سودا ده، خو ته یې په قرض وړې دا د 1.5 ده. خو دا راته ووایه چې پیسې به میاشت پس راکړې، که 2 میاشتې پس به یې راکړې، که نیمې به 1 میاشت پس راکړې، نیمې به 2 میاشتې پس راکړې. د دې قسطونو دا وخت په مقرر دا متعیني. که چېرته دا متعین نه و نو بیا به مسله ګډوډېږي. مسله لیکلې ده هدایه کتاب البیوع جلد 3 کې، او دارنګې المبسوط د امام سرخسی، المبسوط د سرخسی هغې دا مسله لیکلې ده باب البیوع الفاسد. دې ځای کې دا مسله لیکلې ده چې دا کار ټیک دی، په نغدو باندې ارزان او په ودار باندې ګران خرڅول، په دې کې څه مسله نشته دی. بیا یو ځای کې داسې دي چې د دې به ګوره ځای معلومي چې په کوم ځای کې دا بیه کېږي، ځای به هم یوي او ریټ هر څه به معلومي. که چېرته داسې نه نو بیا به مسله ورانېږي، بیا به ګرانېږي. دته هر څه به معلومي نو الله یې مسله جایز دي. ښه